इस वक्त थाना इनकलाब के इलाका सुड़ीज़ई गरीबाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ के 25 साला नौजवान को नामालूम अफराद बेदर्दी से कत्ल करके फ़रार हो गए। زه ورپسې په لار را روان وم چې ومې کتل نو لار کې موټرسایکل ولاړ دی او دی غریب مړ پروت دی. ورکوټ یې بچی ته دا 2 میاشتو پاتې شو. د ده د واده به دغه 9 کاله کېږي، 8 کاله پس وله خدای زوی ورکړی دی. ده به څه کار کولو، ګوجر له بیا ګیار یې بله په 200 روپۍ ورځ، بیا به چې رالو بیا سیکاډیر یې بلې په هلک په 100 روپۍ سیکاړه په هلک بیا ریبلو. هر سرجي چې زه ورغلم نو بس ما ته ساتې وتې وه، ما چې پته په سینه سر کې خو ساتې وتې وه بس. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त थाना इनकलाब के इलाका सुड़ीज़ई गरीबाबाद में मौजूद हूं, जहां के 25 साला नौजवान को नामालूम अफराद बेदर्दी से कत्ल करके फ़रार हो गए। मेरे साथ उनके वालिद उलस खान साहब मौजूद हैं। इनसे इस वाक़े की तफसीलात जानते हैं, इन्हें इस दर्दनाक सानहे का कैसे इल्म हुआ, इनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, कोई तनाज़ा था, और पुलिस ने इनको क्या यकीन दहानी कराई है। खुदे तासुलजी सबर दर की او هغه خدای هغه جهان خکی دا راتوي دا څه کیسه و، تاسو دینه څنګه خبر شوي؟ سبا موږ دینه داسې خبر شو چې د دې پسې تلمه مال موټرسایکل کاغذ مې دا یو سم جیب کې دی، مال که چېرته پولیس نیولي یا چا نه تماچه لار کې اخیستي چې یار راکړه زه پټو ته ځم. نو زه ورپسې په لار را روان وم چې ومې کتل نو لار کې موټرسایکل ولاړ دی او دی غریب مړ پروت دی. د ستاسو زوی عمر څومره و، د بچي څومره و؟ د بچي خو 8 میاشتې عمر دی، ورکوټ یې بچی ته دا 2 میاشتو پاتې شو، او باقي دغه 26 کاله 25 کاله عمر دی، دې نه زیات نه دی. او د واده څومره ټایم کېږي؟ د ده د واده به دغه 9 کاله کېږي، 8 کاله پس وله خدای زوی ورکړی دی. ستاسو چا سره څه دښمني، څه تنازع؟ نه هېڅ تنازع زموږ نشته. موږ زمیندار خلک یو، غریبانان، خپله مزدوري کوو او خپل مال پورې م څوک نه پرېږدي. بس ما رشکې کرلي په ګوجرانو مې خرڅې کړي دي او هغې نه خلک په غله وړي. بس دغه خبره نور څه نشته. دا تاسو چې تاسو نه څه په غلا باندې وړي، دا هغې کې خو څوک به دې کې ملوث نه وي؟ نه نه دا ملوث په دې کې نه دي. ستاسو زوی تاسو پسې درتلو؟ ما پسې راتلو، تقریبا داسې 8 تجربه ما نه لرې و او دی په لار کې غریب مړ پروت. د نه ستاسو زوی څه نور کار روزګار به کولو؟ ده به څه کار کولو، ګوجر له بیا ګیار یې بله په 200 روپۍ ورځ، بیا به چې رالو بیا سیکاډیر یې بلې په هلک په 100 روپۍ سیکاړه په هلک بیا ریبلو. بس دغه مزدوري کوله او که کله به زما د اوبو وارو نو ماله به یې اوبه لرلې. دا ستاسو ځان زوی یو داسې تنه نشته چې تاسو پته مشه دا ستاسو ملزم څوک دی، ستاسو مجرم څوک دی؟ بس هغه یو الله ته پته وي، توره تیاره وه، شپه وه، موږ څوک لیدلی نه دی او نه په چا دعوه کړې، امانت راپورټ مې کړی دی او بهی زه څه نه خبر نه یم. دا راته وایي د ده مور بیبي څنګه تاسو هغه څنګه خبره کړه دې واقعې؟ دا واقعي نه همداسې د مور د ده خبره که چې دا زما کشر زوی دی او هغه مړ پروت و، د هغه په موبایل باندې رنګ رالو او مونږ اوچت کو او ده ته مې وویل چې بیا موټر را رسوه، رور دی مړ دی. په دغه واقعه وه. هغه مور بیبي طبیعت اوس ټیک دی؟ او شکر دی، بس خلک گزاره کوي، ډېره ټیک نه ده خو بس گزاره کوي. मेरे साथ मकतूल बिलाल के छोटे भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस साने से ये कैसे मुतल्ला हुए। दारत हुए दा साज कमरूरो दा ताना सामर मशरो او ته څنګه خبر شو دي شینه؟ سرجي د ما ډېر مشر و، سرجي زموږ ته داسې خبر شو چې مونږ کتو رورم کتو ماښام تللی څوکیدارۍ له زمونږ پټونه به چا بغلارش کوله، مونږ هغې ته څوکیداري کوله. نو مونږ هغه کتو نو هغه مونږ واستولو، نو چې بیا مونږ خبرېدو نو هغه موبایل نه اوچتولو، بس هغه هلته مړ پروت و. تاسو موبایل باندې رابطه کوله ورسره؟ او چې مونږ ورته په موبایل رابطه کوله، بیا ورته زمونږ ملګرو هم رابطه کوله، خو هغه موبایل نه اوچتولو، بس مړو. مونږ سره په زړه کې غم شو چې آیا پولیس نیولی دی که نه، څه چل پې شوی دی همدارنګې. نو مونږ کتو چې هغه بیا مونږ کوشش چالو کړو، پسې وګرځېدو، نو بیا مونږ د راپیدا کړو، مړ هلته پروت و. زما والد صاحب راپیدا کړو، بیا ما ته رنګ وکړو، کال یې وکړو چې ګاډی راوله، روغ خو یې داسې هلته پروت دی او مړ دی، راشه بس. زه پسې بیا لاړم. دا تاسو چې هلته ورسېدئ اینه څومره ساعت وړاندې دا مړ شوی؟ هر سرجي چې زه ورغلم نو بس ما ته ساتې وتې وه، ما چې پته په سینه سر کې خو ساتې وتې وه، بس ما دې سینه کې ونیو، بس ګاډی را ریوس کو، بس ګاډي ته مې اوچت کو. سرجي ستاسو پولیس نه یا نور کوم حکام دي افسران دي اینه څه مطالبه ده؟ سرجي زما خو CCP صاحب نه او داسې DIG وزیر اعلی صاحب نه سرجي زمونږ درخواست دی چې مونږ ته د انصاف میلو شي. سرجي زمونږ چا سره نه جګړه کړې، نه زمونږ چا سره لانجه کړې، مونږ غریب خلک یو، مزدور کار، خپله مزدوري کوو او خپل دیاړي کوو، څوک هم نه پرېږدي. سرجي دا وګوره مونږ سره داسې ظلم شوی دی. سرجي زمونږ دې نه درخواست دی چې مونږ ته انصاف میلو شي.
जी دا راتوی دا بلال ساسو سکیدو او دا سو واقع و دا ماجد او خزوی دی دا راتوی دا بلال علاقه کې دا چا سره د استنازه نه استنازه نشته مزدور کار وجي ګډه بلی پټه به پلار سره وبکولو استنازه هم نشته مزدور کار خلک وي مونږ انصاف غواړو چې موږ انصاف وشي जी मेरे साथ इलाका चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो मकतूल बिलाल है उसका इलाके में रहन सहन कैसा था और ये जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक, इससे कबल इस किस्म के कितने वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं. नाजिम सिर्फ दारात हुए अखपल नुमरात वाली दारात हुए जदा एहसास इलाका के दा बिलाल सर से कम ज़्यादा शवे दिन उड़ान से सामरा वाक़यात शवी थी और बिलाल पदे अखपल इलाका के खल को सर मेल मिलाप संग हो यार अस्सलाम वालेकुम जी द बिलाल खोड़े खालक او یو خوشکلا کالکو او دغه پلار سره به ځمېداري کوله ساک بیرې بلو پالک کنه پسې کاړو او دې غریب خو والله چې زم چا ورته یو شل کنزلم کړی د چاته مخ نه دی ورډول مونږ د جګړه لا تر اوسه والله چې زه په قسم چې خورم کنه مده جګړه لا ما په دې علاقې کې چا سره نه دلی او بس ظلم ور سره شو او ډېر دغه ظلم ور سره کړی دی نو بس دی خو اسی چو سیب دم چارخي زیرایزي خپل د غیر اغشت لري کنه چې کم دا ان شاء الله درې سالور کې ساغه نور دلته ټریس ک 300 دوغان شوی نو هغه ټریس شو او ان شاء الله هغه دي ته دغه کړي چې ان شاء الله زبا د درې سالور ورځو کې ان شاء الله د ملزم رو باسم چیرځ نه. जी नाजरीन, आपने मकतूल बिलाल के वालिद भाई इलाका नाजिम और उनके जो पुप्पा हैं उनकी बातें सुनी. उनके ये कहना है कि बिलाल इंतहाई शरीफ़ुन्नफ्स इंसान था, इलाके में उसका रहन सहन ठीक था, खुश अखलाक शख्स था जिसका किसी के साथ कोई तनाज़ा कोई लेन देन कोई इस किस्म का मामला नहीं था जो जिस पे शुबा ज़ाहिर की इस वजह से उसको कत्ल किया गया है.